نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رونو لنډی کوتل اسپیټال باره کې به نن ویډیو کړم. اسسټنټ کمشنر لنډی کوتل تحصیل عصمت الله شینواری یو ډیر ښه انسان دی او ډیر خواریکه او ایماندار انسان دی. الله تعالی د ځوانۍ باندې برکت کړي. بس بشي غوندې دی هغه ته مطالبه کړم چې ته خو دغه خاورې اوسېدونکی یې. لنډی کوتل اسپیټال د 40 کلونو پسمانده دی. لوړګي اسپیټال دوره به وکړي. یو کې ډایلس مشینري دي چې 9 کاله مخکې شاجي ګلې مینې ورولې وې، کروړو روپۍ دي او په نوي بلاک کې پراته. ما اختر میر ډاکټر یې څو ځله معاینه وکړه. وی به یې چېرې ټیکنیشن یې نشته، ګردو سپیشلیست ډاکټر نشته. اوس دویمه میاشت ده چې ګردو سپیشلیست هم راغلی او ټیکنیشن هم شته او نه سټارټی. څونه مریضان روزانه پېښور له کډني اسپیټال له ځي او هلته علاج کا. خلکو ته څومره ډېر تکلیف دی. یقین په خدای وکړئ څوک روزانه په یخنۍ کې پېښور له ځي زما زړه ورسره خوږېږي. بل چې کوم دی یا دا ټیکس ته نه 9000 روپۍ یا قیمت یې مخکې په 6000 روپۍ و. نو عصمت الله صاحب یو دغه غم وکړه. لوړګي اسپیټال ته راغلي صدر خیال مدار راته ووایي، خیال مدار نه لنډي کوتل اسپیټال صدر وایي چې راغلي خو یا استعمال کړي هم نه چې دا هملته په ایمرجنسي کې چې هارټ اټیک والا مریضان چې پېښور له نه جوړېږي. درېیم نمبر کې دوایګانې راټولې SDC دي. هسې خاورې د حکومت نه کروړونه روپۍ پنډ پسې او دلته هسې تشې خاورې راوړي. نو چې هغه ټیک شي د دوایګانې ټیک شي. او اخري په دغه شعر باندې به خبره خلاصه کړم. عصمت الله شینواری ته به شعر ډالۍ کړم چې زه رحمان که اورنګزیب غوندې بادشاه وای، زه رحمان که اورنګزیب غوندې بادشاه وای، ما به تا نه قربان کړی هندوستان وای. والسلام.